بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شایم او د یو نوي پروګرام سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، بلدیاتي انتخابات اناونس شوي دي، کاغذات جمع شو، دغه مرحله سرته ورسېده. اوس مختلف کاندیډیټس د مختلفو پارټو او آزاد امیدوار چې کوم دي هغه موږ ستاسو سره په خپل سکرین باندې میلاوو او د هغوی خیالات چې دي هغه ستاسو سره شریکوو. نن را سره په پروګرام کې یو داسې شخصیت موجود دی د هیڅ تعارف محتاج نه دی، د هغوی بلها خدمات دي. داسې هغوی که یو طرف ته سیاست کې حصه اخلي او په دغې طریقه باندې د خپل کلي د علاقې خدمت کوي، نو ورسره سماجي کارونه چې کوم دی هغه هم کوي او د خپلې علاقې او د خپل عوامو چې کوم دی خدمت هم کوي. په ډېره ګرانه مې نن انټرویو ته رضا کړی دی چې ورسره یو څو خبرې وکړو او د هغوی خیالات چې کوم دی هم ستاسو سره شریک کړو. ذکر کوم د نصر الله خان صاحب په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی په خیر راغلی. ډېره مهرباني مظفر شاه باشي. ټول نه مخکې خو راته چې دا ووایي چې دنیا ستاسو خدمات دي د دې کلي علاقې لپاره او یقینا چې د هغه به د دې علاقې خلک د هغې متعارف دي، د هغه مني چې تاسو د دې علاقې خدمت کړی. څه وجه ده چې زموږ د میډیا نه تاسو ځان یو سایډ ته ساتئ او د انټرویو نه یا د زموږ سره د ناستې نه چې کوم دی تاسو ځان یو طرف ته کړی؟ مظفر شاه وروره، لومړنۍ خبره خو دغه ده چې زما خپل ځاني هغه نمایش چې ورته وایي هغه شی مې زیات خوښ نه وي. که تاسو وګورئ چېرته چې زما کارونه هر څه چې خو په هغې به چېرې زما بورډ نه په وس سره نمبر 1 د خپل وس مناسب چې ما ارزې څومره خدمت کولی شم ما کوم. که یو خدمت زما ته وس هم نه وي خو زه به هغې له منډه هم کول نه کول د الله کار دی. ټیک، دا راته ووایي چې دا چې د بلدیاتو خبره کوو، لاول راته دا ووایي چې بلدیات چې کوم دي دا څومره ضروري دي د یو علاقې دپاره، د علاقې د خلکو دپاره بلدیاتي نظام څومره ضروري دی؟ اصل کې بلدیات خصوصي او دومره ضروري شی دی که نه د علاقې دپاره خصوصا. اوس زه چې یم بذات خود د خپل کوټې کلي خصوصا او بیا د کونسل کوټې هر چا ته هر وخت اویلیبل یم. ام پی ای شو، ام این ای شو، هغه تا ته هغه شان هر وخت نشي رسېدی په اسانۍ تاسو ته رسایي، انتهایي په اسانۍ. خاص کر خو اصل کې زموږ د بدقسمتۍ نه او بیا زموږ د ملک سیستم داسې روان دی چې پای کې دومره ګیپ راشي چې هغه شته شی ورک شي. اوس تیر شوی ټینیور په 2019 کې ختم دی او پای کې هغه مسلې ډېرې اوږدې لاړې شي، سیستم وروسته لاړ شي. که چېرې په وخت الیکشن کېدل نو هر سړي ته به خپل پته وه چې یاره دا سړی څومره دی، خدمات په د هغه پته لګېده. که زه د چا خوښ وی نو کېدی چې په مخکې به هم راتلم او بیا به هم راتلم، بار بار به راتلم. خو په منځ کې 4 کاله 2 کاله 15 کاله په منځ کې تیر شي، الیکشن وشي، د هر حکومت خپل سیستم وي. دا ځل یې دوه ویلج کونسل یې کړی دی، یو کونسل یې کټ کړی دی، تحصیل دی، ډسټرکټ پکې نشته. هغه سره هم هغه سیستم اوس زما ډېر ښکلي ووټونه به وي چې هغه به په شرقي کې راځي، په غربي کې نشته. سیستم چینج شو، سیستم چینج شو. نو د هغې سره نور چې د ووټ سیستم دی یا تاسو کوم ځای کارونه کړي دي یا کړي هغه یو سایډ ته شو، یو سایډ ته شو. کارونه خو هر څه په خپل ځای خبرې دي، خو بیا دومره چې ووټر ستا وي یو ځای کې به ستا خپل ووټر هغه به په غربي کې نه یا په شرقي کې، شرقي هغه به په غربي کې. نو په هغې وجه باندې څه خلکو ته شته مسلې شته. صحیح. بلدیاتي سیستم خو تاسو وایي چې انتهایی ضروري دی د یو علاقې دپاره، د هغوی د چونکې رسایي اسانه وي، د کلي په سطح چې کم کارونه وي نو هغه په ښه طریقه باندې کېدی شي. اوس ستاسو خو سیاسي کیریر هم دی، بیا ستاسو د یو پارټۍ سره هم تعلق دی، تاسو په دې الیکشن کې په کم حیثیت باندې حصه اخلئ؟ زه په دې الیکشن کې په آزاد حیثیت باندې حصه اخلم. اصل کې زموږ حلقه چې کومه غربي ده دا د لنډاکي نه شروع ده او د مضافاتو زموږ ته صندوقې صدوخانه شواب پورې ده. زیاتو ملګرو دا خواهش و چې یاره ته په آزاد حیثیت الیکشن وکړه. په هغه وجه باندې ما په آزاد حیثیت
نور زما د مسلم لیگ سره تعلق دی مسلم لیگ سره تعلق یي ټیک څه غواړئ چې په آزاد حیثیت پس تاسو د پارټۍ غوټ هم ملاويږي که صحیح حساب وي امید دی زما کوم ووټر دی ان شاء الله چې अब ما ته په هر حیثیت کې راځي کوم چې زما د پارټۍ ووټ دی یا زما عام ذات ووټ دی अब راځي ان شاء الله ټیک او د اوس غربي شو تاسو جی شرقي تقسیم شو داسې د دې سره نور پارټیانو کې هم تاسو په پارټۍ کې هم د کلی په لیول باندې هم پیسې به کې راغلي په تحصیل په لیول باندې هم سیستم ګډوډ شو لګ څنګه چې را تحصیل مېر چې کوم دی هغه ته دنیا کینډیډیټس ولر دي دا کوېسچن تاسو نه ځکه کوم چې تاسو یو پوره تجربه ده په دې فیلډ کې یا د دې سیستم حصہ تاسو پاتې شوی د تحصیل مېر د پاره چې کوم دی اوس 14 کینډیډیټس چې هغه په میدان کې دي جی نو هغه تاسو څنګه چې را حکومتي پارټي په کوم دا بیا نور کینډیډیټس هم دي تاسو د پارټي په کوم آزاد کسان ولر دي نو اورال سچويشن ته تاسو په څه نظر ګورئ اصل کې پوزیشن خودي سره روان دی چې یو حکومتي وخت دی جی هغه دنیا کارونه روان دي په دې وخت کې نور جنرالي بس هغه مطابق موږ دا است خپل ځان ځان شمواله مقابله بیا هم ورته 400 راوځي نه په دې تم راوځي چې بغټم 100 ډیسنه راوځي چې را زوب بایلم ډیر وای زوب بغټم لګ وای چې زوب بایلم ټیک نو کوم په یو تفسیر کوم چې را پلان کې به مقابله کوي او پلان کې ما ته پار په دې وخت کې خبره نه ښکاري ټیک درته وای چې مخکې غوښتل چې کم ټینه ورته شوی هغه تاسو د عوامو تر مخه دی او ته معلومه وس بدی بلدیاتو کې تاسو سوې چې را کزو د سیټ ماته میلاو شي نو هغه خدمت یا سجذبه د تاسو سوې چې را سکول غواړم مخکې اصل کې جذبه خو ما د خدمت ته ده ما همیشه خدمت کړې د خپل وس مناسب بار ځکه د خپل وس مناسب ما ته پاره د خپل کلی کوټه خصوصا ته کوټه بیا نو کونسل کوټه بیا زما تاثیری بری کوټ هر څوک چې مال راغلی نو چې ما څومره وس شوی دی ما به دا خدمت کړې نه د ما ته پاره پارټي چیرې د سړی د پارټي زما دی یا نه دی دا زما د پاره حیثیت نشته خدا سړی زما کلیوال دی دا سړی زما رور دی اول دا خدمت دی صحیح دا زما تعلق دی بیا به کوم ان شاء الله کزو به د کرسي يم او کنه خدمت په ما جاری صحیح هغه دونه د کرسي ته پاره کوم نه د خپل ذات لپاره کوم او زما د لاس چې چاته خېګړه رسې وکم ان شاء الله اخیره کې کتا سو د خپل علاقې یونین کونسل کوټا بیا غربي عوامو ته میسج ورکول غواړي پیغام رسول غواړي هغه لپاره زموږ سکرین حاضر بس زما خو خپل خصوصا دی وخت د مالخه غربي ده ټولو ملګرو ته مشرانو کشرانو امزولو ته مې دا درخواست دی به حیثیت ځان بنیادم هر هغه سړی منتخب کړي چې سبا ستاسو په کار راتلی شي تاسو له وخت درکولی شي داسې نه چې دوی منتخب کې او هغه سبا په خپلو کارونو کې مشغولي دا له وخت نه شي درکولی نو د هغې به څه مزه نه وي کامیابي خو به وشي خو هغه شان دغه به یې نه وي اقتدار خو زیات نه زیات د 5-4 کالو وي چې تیر شي بیا خلک په درېمګړي ځای کښېني په هېڅ باندې پروا بیا نه ساتي ټیک دی ډېره مننه د وخت راکولو د زموږ سره زموږ په پروګرام کې د شرکت کولو یو جهان مننه ډېره مهرباني مظفر شاه خان ګرانو کتونکو دا نصر الله خان چې دا چې د هغوی خبرې اترې تاسو واورېدې یقینا چې د هغوی مخکې هم د دې علاقې دپاره د دې خپل کلي دپاره بلها خدمات دي دوی په مختلف وختونو کې په دغه بلدیاتو حصہ هم پاتې شوي ده او د هغې نه علاوه دوی په خپل حیثیت باندې په سماجي کارونو کې هم د خلکو مرسته کوي د دې چې څومره غریب عوام دی د هغوی سره تاڼه تحصیل د دې نه علاوه د خلکو سره منډې تړې وي او
دغه د دې علاقې خلکو ته معلومه ده یقینا چې د دې علاقې خلک به د دې خبرې تایید ضرور کوي تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه بچله اجازت ورکړي د تل پاتې خدای پامان